د بنی اسرائیل د یو ځوان د توبې واقعه امام غزالی رحمه الله په احیاء العلوم کې یو واقعه ذکر کړی ده چې په بنی اسرائیل کې یو ځوان شل کاله د الله مسلسل عبادت وکړ به شل کاله په نافرمانی کې تیر کړ بیا یو ورځ خپل ځان پاینه کې وکتلو نو د دې ګیره سپینه شوې وه نو دا اظهار افسوس وکړو چې ګوره که چېرته کې ما د الله په فرمانبردارۍ کې خپله ګیره سپینه کړې وه نو څومره به ښه نو د ده زړه ته دا راغله چې اوس ماله پکار دی چې زه د الله نه معافي وغواړم نو د الله رب العالمین ته په دعا کې عرض وکړو چې پروردګاره ما خو شل کاله ستا اطاعت وکړو ستا فرمانبرداري مې وکړه خو شل کاله مې بیا نافرماني وکړه نو اوس که زه تا ته واپس شم توبه وباسم آیا ته به زما توبه قبوله کړې فرمایي غیبانه په ده باندې یو اواز راغی چې ای زما بنده تا زمونږ سره محبت کوو نو مونږ هم تا سره محبت کوو تا مونږ پرېښودو نو مونږ هم ته پرېښودې تا زمونږ نافرماني وکړه مونږ تا ته مهلت درکړو اوس چې ته مونږ ته راواپس کېږي یعنې توبه وباسي نو مونږ ستا توبه قبلو نو معلومه شوه چې الله رب العالمین انسان ته د توبې دروازه هر وخت کې کولاو کړې وي څه وخت کې چې هم دې توبه وباسي توبه ویستلی شي